خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها دا الله د پیغمبر په سر مبارک باندې دا فرشتو سورې په خپل سترګو ولیده دا الله د پیغمبر د تجارت هغه فائدې هم ولیده چې دا څنګه ژوندۍ کې چلته نه وشه دا الله د پیغمبر دیانت امانت صداقت هم ولیده چې پیسې په پیسې خدیجه ته ارسه حواله یو پیسہ کی کمی زیادی یا خیانتی نو کړي او بل طرف ته میسره د سفر هغه ناشنا حالات او برکات ورته هم بیان کړه نو ورقه ابن نوفل د مخکینو کتابونو عالم عمر رسیده د خدیجه د ترزویو اغیل لاره او د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا ټول واقعات ورته بیان کا ورکه ورته خدیجه کله واقعات رښتیا وی کنه نبی اعظم په یقین سره دا خبره کومه چې محمد د دې زمانه اخرنی پیغمبر نشه دا ورخه غیر خبره وریده بیا خدیجه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته د نکاح پیغمبر اوریګه دا ابو طالب د خپل طرف مشوره باندې دا الله پیغمبر د خدیجه د نکاح پیغام قبول کا او بیا د نبی علیه الصلاۃ والسلام رومنه واده وش دا د الله د پیغمبر رومنه نکاح رومنه والو او دا د خدیجه الکبرى درې نکاح نو مخکې شوی د نبی علیه الصلاۃ والسلام عمر په دغه وخت کې 25 کالو او د خدیجه الکبرى عمر په دغه زمانه کې 30 کالو او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د نبوت نه وړاندې ژوندګیم تیر کړه د نبوت نه بعد ژوندګیم تیر کړه 25 کاله د الله د پیغمبر سره 15 کاله د نبوت نه وړاندې او 10 کاله د نبوت نه بعد چې کله د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمر مبارک 50 کاله ته ورسېده بیا خدیجه وفات شو او د دې وخت پورې د جنازې د مانځه حکم نه نو نازل هغه د جنازې د مانځه نه دفن کړل د الله د پیغمبر چې د رسول خدیجه ژوندۍ وه د هغه وخت پورې د الله پیغمبر د بلې بیبي سره نکاح نه وه کړې د یو زوی نه علاوه نو ټول اولاد نارینه او زنانه د الله د پیغمبر دا ټول شوي د خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها